السلام علیکم ملګرو. حامد میر د عمران خان او نواز شریف حواله سره ډېر سپینې خبرې کړې دي. د عمران خان او د نواز شریف حقیقت ټولو عوامو ته ښوولی دی. حامد میر د عمران خان په فیور کې ډېر زیات بیانونه جاری کوي. حامد میر اوس تقریبا مخکې کېدای شي د عمران خان خلاف بیانات د ده راغلي، خو اوس ریسنټلی د عمران خان په فیور کې د ده ډېر ښکلي بیانات راځي. اوس حامد میر د عمران خان په فیور کې څه خبره کړې ده او نواز شریف د حوالې سره څه ویلي دي، ډیټیل سره په خبره کوو. چې حامد میر ویلي دي چې زه بار دا خبره ما کړم ده او بار دا خبره کوم چې عمران خان کله وغواړي نو هغه جیل نه راوتی شي. یعنی عمران خان چې کله وغواړي په خپله مردۍ باندې په جیل کې دی، چې عمران خان کله هم وغواړي هغه د جیل نه راوتی شي. ځکه که چېرې عمران خان غوښتل نو هغه ځان نواز شریف جوړولی شو، هغه د جیل نه راوتی شو د ډیل په ذریعه باندې. خو عمران خان د ځان نه نواز شریف نه جوړوي. عمران خان کله هم ډیل نه کوي. نواز شریف هم ډیل کړی، گرفتارو د دې نه علاوه زرداري چې کوم دی هغه هم ځان بیمار کړی، د زړه دورې پرې راتلی، هغه هم بیا ډیل وکړو. هغه وایي چې ما علاج ته کور ته بوځئ، زه علاج ټریټمنټ په خپل کور کې کوم. زرداری دغه رنګ نواز شریف چې کوم دی په ده باندې هم دورې راتلی، په ده باندې هم پلیټلیټس مې وایي کم شوي دي. پلیټلیټس مطلب وینه کې سره وینه چې کومه ده هغه مې کمه شوې ده. د هغې دپاره ډیل یې وکړو او لاړو لندن ته. په تقریبا په 45 روپۍ که په 85 روپۍ سټام یې ولیکلو او په هغې باندې لندن ته لاړو. جي نو دې حوالې سره اوس حامد میر ویلي دي چې که عمران خان وغواړي نو هغه هم مطلب د جیل نه راوتی شي. چې کله هم وغواړي د جیل نه راوتی شي، خو عمران خان د ځان نه نواز شریف نه جوړوي. عمران خان چې کوم دی ځان نه بګوړه نه جوړوي. لکه نواز شریف چې کوم دی هغه بګوړه شوی، نو عمران خان ځان نه بګوړه نه جوړوي. او دا خبره حقیقت هم ده، ځکه عمران خان بار هم دا خبره کوي چې زما د فیر ټرایلز وشي، په ما چې کوم کیسونه جوړ دي زه د هغې سامنا کول غواړم، زه په هغې کې ځان بې ګناه ثابتولی شم. زما کیسونه دې ولګي چې زه په هغې کې ځان بې ګناه ثابت کړم او زه د عدالتونو په ذریعه باندې د جیل نه بهر راوځم. زه په ډیل باندې د جیل نه بهر د راوتلو کوشش نه کوم، او نه زه غواړم چې زه د ډیل په ذریعه د جیل نه بهر راوځم. زه غواړم چې زه د عدالتونو په ذریعه د جیل نه بهر راوځم. دا بیانات عمران خان په پاست کې هم جاری کړي دي او اوس هم عمران خان هم دا خبره کوي، په خپل موقف کلک ولاړ دی. نو ځکه حامد میر چې کوم دی هم دا خبره کړې ده. حامد میر وایي چې نواز شریف بګوړه، نواز شریف ډیل کړی او په بګوړه شوی، او عمران خان چې کوم دی هغه ډیل نه کوي، هغه ځان نه بګوړه نه جوړوي. اکه د جیل نه بهر روزي هغه به په صحیح طریقه باندې روزي، په ډیل باندې د جیل نه بهر نه روزي. عمران خان چې په جیل کې بند دی نو د حالاتو مقابله کوي، هغه د خپل کیسونو مقابله کوي. که چېرې هغه غوښتل نو هغه هم ډیل کړی او د جیل نه بهر به په ډیل باندې راوتلی. نو حامد میر ریسنټلی دا بیان جاری کړی دی. اوس دې حوالې سره د ستاسو څه رایه ده؟ تاسو د حامد میر دې بیان سره اګري کیږئ که نه؟ تاسو هم خپله قیمتي رایه موږ سره په کمنټ کې ضرور شریکه کوئ. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. والسلام.